الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء ووليه المرتضى، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن ذكرتني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال والتقوى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلاقته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذا منذ أوردنكم مسلمانانو تاسو وړاندې کې ما کوم آیت تلاوت کړ: فاذکروني اذکرکم، چې دې کې د ذکر خبره ده. ذکر وی یادولو ته په قرآن پاک کې په مختلفو معناګانو سره استعمال شوي، چې د ټولو اول قرآن پاک د پاره استعمال شوي دي او قرآن پاک باندې اطلاق شوی: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن پاک دا نصیحتنامه مونږ نازله کړې، مونږ حفاظت کوونکي. او بله معنا دا الله پاک یادول، دا الله پاک ذکر کول. الله پاک ذکر، الله پاک یادول دا ډېر لوی دولت او ډېر لوی کار دی. نن سبا عام طور یو قسم د نقل و حیثیت ذکر ته خلک ورکوي، نو عوام څه چې د خواصو د زندګۍ نه ذکر ودرې، نو د ذکر د برکاتو نه مونږ محروم شوي. الله پاک زموږ خالق دی، مالک دی، رازق دی. نو پکار دا ده چې مونږ د الله پاک سره مینه وکړو، د هغه سره محبت وساتو، د هغه سره عشق وکړو. او شیطان زموږ دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دی شیطان ستاسو دشمن دی او تاسې دشمن ونیسئ. او څوک چې د شیطان سره ملګرتیا کوي او شیطان ته دشمنۍ نه نیسي، الله پاک ورته یو قسم تنبیه ورکوي چې الم اعهد الیکم یا بني آدم الا تعبدوا الشیطان. تاسو سره ما تاسو نه عهد نه واغستی، تاسو ماله وعده نه راکړې او خبره نه خوښه شوې چې شیطان تاسو ښکاره دشمن دی، دی په دشمنۍ باندې نیسئ. نو څوک چې د الله پاک د یاد نه غافل کېږي، نو الله پاک شیطان ته ښکاري
او شیطان په مسلط کوي. لکه د میخې کار دا دی چې دا به پی کوي، نو میخه چې بیا خپل کار نه کوي نو خلک یې قصاب ته حواله کوي. مسلمان چې خپل کار پرېږدي نو الله پاک خپل دشمنانو ته حواله کوي. زمونږ حاکمان او مشران ته وګوره او د دنیا واک اختیار ټولو هغه قصابانو ته او د دنیا ظالمانو ته حواله شوي دي او موږ د هغوی حواله شوي. یو آیت کې راځي ومن یعرض عن ذکر ربه، څوک چې د الله پاک د ذکر نه اعراض وکړي نقید له شیطانا، موږ په شیطان مسلط کړو. نو کله بیا یو ځای کې تکلیفي، کله بل ځای تکلیفي دعایانې وریښه کېږي نه، او مختلفې وسوسې او مختلف خیالات او زندگی له ټوله پریشانه کړي. کور ته چې کوم شی راوړي نو د خیر په ځای نه استعمالېږي، محفوظې کېږي او چې کلک شي نو لاندې راپرېږدي مات شي. ماشومانو ته به بیا وایي سم شئ سم شئ، هغوی به سمېږي رواني به کړي او دی به وایي چې زه شم نو ما ته به راحت حاصل شي او هغه به د دپاره د راحت په ځای مصیبت جوړېږي، خاص خوبونه به ویني. او دومره لوی ذات الله پاک ته رحیم کریم دی، هغه ته نه یېري تشې وسوسې به کوي چې دا به دا چلو شي او دا چلو شو دا چلو نه شي، او شکوک او شبهات به کوي او کور کې په نه خبرو جګړې معاشره کې ښه حیثیت نه. څوک چې د خدای پاک د یاد نه غافل شي نو خدای پاک وایي نقید له شیطانا، زه به د باندې شیطان مقرر کړم. نو د شیطان د حملو نه او مصیبتونو د ده د کرتوتونو نه د بچاو لویه ذریعه د خدای پاک یاد دی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کله چې نیکانو خلکو باندې د شیطان راټولګي حمله وکړي، زړه له پریشانه کولو غواړي او مطلب دا دی د دنیا کارونه خرابول او د آخرت کارونه او کمزوري پیدا کولو غواړي، نو دې زر زر الله پاک یاد کړي نو شیطان د حملې نه بس بچ شي دی. نو د شیطان د وسوسو نه او د شیطان د تسلط نه د بچاو لویه ذریعه څه ده؟ دا الله پاک یاد دی. فاذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ. خو د کومو خلکو په زندګۍ کې چې د الله پاک ذکر دی نو د ذاکر جوړېدو دپاره د ذاکرینو مجلس ته تلل پکاري، د هغوی سره تعلق ساتل پکاري. عام طور کې مونږ د دغې خلکو مجالسو ته ځو نو یو دنیوي مقصد دپاره ځو. یو کس خبره کوله وي چې زما پیر چې دی نو ډېر لوی کامل انسان دی او کامل سړی دی. یو هوښیار سړي ته خبره کوله وي یا څنګه وګوره زما نه ښځه خفه شوې وه نو په کور ناسته وه او دا جرګې کوه منتونه هزارې او سار او ماښام او جړاګانې، کله ماشومان بوځه چې ګوره واړه واړه بچي دي، کله خان صاحب او کله ملک صاحب او کله یو لالچ او کله بل او کله ټوډي وباسي، دا کار نه کېږي. او ښځه مې نه راځي چې دا خر خواښې مې نه را پرېښوده، بس پیر صاحب ته مې ویلي ښځه رانه خفه کړې کور ناسته ده، یو دغه د کار ناستې دی له هغوی زه دویم واده کوو، نو بس بیا به د کور ځای نه وي. نو پیر صاحب راله وظیفه راکړه، بس مخې هر ښځه په خپله راله بخري راوسته. نو هغه سړی ورته څه وویل تا د خپل پیر قدر ونه کړ، تا د خپل پیر او د خپل استاد د هغې خلکو چې هغه نیک سړی دی، ذاکر انسان دی، الله والا دی، تا د هغه ناخبري وکړه. څنګه ناخبري وکړه؟ زه خو لګیا نه یم چې زما پیر او زما استاد ډېر کامل انسان دی، لوی سړی دی. وایي نه که نه، ته خو پیر صاحب له او د نیک سړي د دې لپاره لاړې چې تا ته د خپلې ښځې قرب حاصل شي. تا به پیر صاحب نه د خدای پاک قرب غوښتی و چې ما ته د خدای پاک قرب حاصل شي.
نو موږ چې نیکانو خلکو مجالسو ته ځو نو خیام په سینه باندې لري یا وي د سحر اثر دی یا نظر دی او څوک د جمعې په ورځ راښکاره شي او څوک ته د مطلب دا ماښام ټیم کې راښکاره شي د چا ماشوم بیماري څوک تعویض ته راشي دا زده کار او زړه کې دی چې دا ډېر کامل انسان دی او دمې کار کوي او داسې کوي دا ناقدري دی د نیکانو خلکو ها نو چې تا به د خدای په قرب کوي چې ما ته دعا وکړي چې داسې وظیفه راکړه چې د هغې نه د خدای په قرب حاصل شي نو د ذاکرینو مجلس ته بیا تلل ضروري دي د ذاکرې جوړېدو لپاره او شیطان زموږ دشمن دی نو دشمن چې په دشمن باندې غلبه ومومي نو کوم هتیار چې د دشمن سره نقصاني رومبې ته نه هغه اخلي رومبې ته نه څه کوي هغه نه اخلي لکه تا دشمن باندې قبضه وکړه څه به ورته وایي هینډز اپ لاسونه وکړه کوئ نه که لاس کې هتیار ماتیاري چې فري نه نو د شیطان کار څه دی ډېر رومبې انسان د ذکر نه غافله کوي یو ځای کې راځي که نه چې کله شیطان په دوی باندې مسلط شي فانساهم ذکرهم دوی نه د خدای پاک هغه ذکر هېر کړي ها استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله چا باندې چې شیطان غالب شي نو دې ته د خدای پاک یاد د زندګۍ نه وباسي چې کور ته ځي نو دا دعا به وایي چې روزې نه دا دعا به وایي شیشه کې ګورې دا دعا به وایي روټۍ خورې دا دعا به وایي روټۍ ختمه کړه دا دعا به وایي جمعات پر راځي دا دعا به وایي دا دعا به وایي کفرې چې دا دعا به وایي او الله الله قول لا اله الا الله تلاوت وغیره دا ټول د خدای پاک ذکر کې راځي نو دې کې نه دا واخلي بس چې بارډر ماس شنو خو بیا فرایض واجباتو کې دې بیا گزارونه شروع کړي ها او نن په ترجمه کې راشي دا دی ويصدكم من ذکر الله وعن الصلاه شیطان تاسو د خدای پاک د ذکر نه منع کوي او د موز نه منع کوي څنګه موز نه شیطان د بچاو د پاره دا ذکر دی ډېر لوی څه دی ډېر لوی هتیار دی نو خدای پاک یې فذكروني تاسو ما یاد کړئ تاسو ما یاد کړئ په طاعات سره ها اذكركم زبا تاسو یاد کوم په طاعات سره تاسو زما خبره باندې زما اطاعت کوئ نو مخلوق د تاسو اطاعت کوي تا خذ بچی به خبره مني تا که شرن به تا تعجیب ها ایو بزرگ دعا وکړه چې جنت کې به زما سره څوک مر کوي نو فلاني ځای کې ښځه ته میمونه نومې دی او به جنت کې ستا ملګري نو دې ملاقات ته لاړ نو هغه دې ته غریبه ښځه وایي چې دغه دی بېزې سرې دې چې باروتې نو هغې نقل کو لمونځ یې کوو او بېزې په ځای باندې ناستې دي کړې چې د یو خوا بل خوازي نه او ډېر چاپېره پې نه اشرمخان ګرځي د هغې د یارې نه په یو ځای باندې ناستې وي ها په سلام زر باسي دا څه ماجره ده لکه ته څه دغه شانته ناست دی او د اشرمخان ګرځي دې ته وایي نه او بېزې مې یو خوا بل خوا نه وي ما چې کله د خدای پاک سره روغه کړې نو د بېزو د اشرمخان هم روغه کړې لکه د خیالي په دې معقول کې د خدای پاک ډېرې زیاتې لښکرې دي وما یعلم جنود ربک الا هو خدای پاک څومره لښکرې دي صرف خدای پاک یې پېژني هغه یو ملګري شپې دا ګوتې مکې خرابې شوې وې مې دا ولید دا په شکال کې خو دې ګوتې رالم جومات ته نو ایکې جراثیم پوه شوې او په دې روډ باندې څومره لوګي خطرناک او په هوا کې یو هر یو شی د خیر پهلون لري او دغه نو که موږ د خدای پاک سره روغه وکړو نو دا څومره د خدای پاک ضرري مخلوق کې دی نو دی سره دې به زموږ سره وروغه وکړو موږ به نقصان نه راسي د خدای پاک په حکم سره ها فاذكروني تاسو ما یادوئ اذکرکم زه به تاسو یادوم تاسو ما په اطاعت یادوئ زما خبره منئ فرمان برداري نو مخلوق په زړه کې به د تاسو فرمان برداري واچوم ښځه بچینوالی سر په ګاونډي پورې یو بس خوش شوې اب ستا فرمان برداري په څه انفرادي ته ور فرمان بردار شوې نو د ستا کومه معاشره ده به ستا فرمان برداري کوي که یو محله فرمان برداره شي د دې سره د خوا کې چې محلي لیبر دي فرمان برداري کوي دا چې خلک اوس هم د ډېرو قومونو او خاندانونو عزت کوي د مشرانو د وجې
ای په زندګۍ کې ذکر وکړه په هغه وخت کې هغه ته په شاته نه کتل ای په زندګۍ کې څو ذکر وکړه د خدای پاک یاد او عشق او محبت او که یو ملک خدای پاک په اطاعت باندې راشي نو پاک دې کوملتونه دی ول نقصان نه ورکړي دا د ماکو شي د انډیا وکړه د اسرائیل وکړه د امریکا وکړه او د پلاني وکړه د هغه رقم ترجمه کیږي کنه چې په یو قوم کې د علماو کثرت او د مشایخ اعظم او نیکان خلکو کثرت دا قوم جون د قوم حیات ده ها موږ د قوم حیات او د معاشري څنګه چلن په دې ښکاري چې د معاشره کې هر فن والا او هر شی والا خلک موجود دي لکه تنظیم رواني او قرآن پاک نه ثابتېږي چې د قوم حیات په سره علوم باندې د علم باندې د علماء کرام باندې نیکان خلق باندې ها مشران نور رخصتيږي کېږي او کشران پاتې کېږي نو برکت او رحمت ختميږي خبره باندې پوښتنه فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کړئ د ګناونو نه بچاو سره ها اذكركم زه تاسو یاد کوم د مصیبتونو نه بچاو سره معصیت نه ځان ساتئ نه زه تاسو د مصیبت نه ساتم ګناونو نه ځان ساتئ زه تاسو د څه نه ساتم د مصیبتونو نه ساتم بلاګان نه ساتم فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کړئ په وزر سره معذرت سره خدای پاک زه ډېر ځات کمزوري ما او دا ټول ډېرې کمزوري دي دا به څنګه وځي زما دا نفس خدا نه مني اسې ویم ته یم نه ځای ما اور نو شرمېږم د خلکو نه پیسې نه شي ګټولې دا ته څنګه ملک صاحب یا خان صاحب یا صدر صاحب یا وزیر اعظم ته ته قوم نه یریږي که نه شرمېږي چې سړی مطلب دا رقم مضبوط او دا هغه واک اختیار یې هر یو کار کوي شي پوه شو په خبره باندې نو خدای پاک ته معذرت کول چې ما کې دا ګناه ده دا ګناه ده دا ګناه داسې خو اسمار خان یم که نه خو که ګیره پرېږدم نو ښځه راته وایي چې دا د څه شپول کې سر راښکاره کړې ړنګې خو د ښځې نه یېرېږي دا بار کې اسمار خان نیغ نیغ به ګرځي ها نو خدای پاک ته عذر کول چې ما کې دومره کمزورۍ دي چې بس خو ستا ګناهګار یم که نه سره له همت راکړي سره له حقیقت کې طاقت او قوت راکړي یو خو زمونږ دا وهمي طاقت او قوت دی که نه چې د معمولي غونډه ځمکه وراخلي چې نو بیا خو نه سړي بس دم وکړي بیا ها بیا د کیسم دی خېټه کې درد راغی سر باندې بوج راغی بس بیا پروت نو ته په حقیقت کې ما ته طاقت او قوت راکړي روحاني نو تاسو کونی تاسو ما په معذرت سره یاد کړئ اذکر کوم زه به تاسو په مغفرت سره یاد کړم ټول ګناهونه به درته معاف کړم د ګناهونو مطلب ورسره حاصل دام دی چې کم ګناهونه ته کوې نو خدای به په توفیق درکړي دا به پرېږدي مغفرت علامه سره د مغفرت مطلب څه دی د کوم ګناهونه ته کوې نو خدای مطلب دا چې دا تا پرېښوده که نه نو مغفرت ته وشو بس چې ته ګناهونه کوې نو په مغفرت کې نه یې که نه ګناهګار یې نو ته ما په معذرت سره یاد کړم زه به تا په څه سره یاد کړم په مغفرت سره یاد کړم فذکروني تاسو ما په طاعاتو سره یاد کړئ اذکر کوم زه به تاسو په عنایاتو سره یاد کړم ها دا برکتونه رحمتونه ستا په زندګۍ کې چې ستا کوم ضروريات دي اصولي دي دا به در خدای پاک درکړي دا خو د څه ناڅه د دین په برکت دی چې نه زموږ معاشره بالکل دننه پوکړه شوې ده ډېره زیاته کمزوري راغلې پوه شوې نو که وګورې نو په مونږ کې مطلب دا دی عالمان را پکې کم دي یا نش برابر دي حافظان کم دي مجاهدین کم دي او د دنیا کې کم صنعت او حرفت والے دی په مونږ کې کم دي هیڅ ډېر کمزوري دي نه ویډیو ډاکټران کم دي ویډیو انجینران یا هغه حاکمان چې هیڅ کنه نو مسله دې هی پوکړه شوې ده که دیني طاقت ګورې نو هم په مونږ کې نشته دی په برطانیه کې یو زنانه یو یهودي مسلمانه ښځه وه په جادو باندې هغې مازغه موت کړي ها ویل د پاکستان نه یو کس بوت حصار مات کړه ښځه یې ازاده کړه نو که روحاني طاقت ګورې نو هغه هم بس پرېوتی ختم دی او که دنیاوي طاقت ګورې نو ګورې که درې ورځې مطلب دا دی سړی ګزارو کړي شي که دا انتظام ودرېږي که نه الله پاک دې نه ودرېږي خدای پاک هغه وخت نه راولي نو
فاذكروني اذكركم، تاسو ما په طاعات سره یادوي، زه به تاسو په څه سره یادوم؟ په عنایات سره. الله پاک ډېر ډېر یادوي. په دې سره د نور عبادات او د نور طاعات حفاظت کېږي. لکه دعایت ما ذکر کړه چې دا یو داسې هتیار دی چې دې شیطان د انسان نه داخلي د خدای پاک یاد دې سره زړه صفا کېږي. او مطلب دا د خدای پاک ډېر لوی دغه دی. حکیم بولی سینا د ابوالحسن خرقاني په مجلس کې ناست نو ذکر ډېر فضایل بیان کړل. لازمات اسمان هغه پورې قایمي کوي پورې خدمت په باندې یو الله الله ویني قایمي. او دنیا به بربادیږي. نو ساينس به دومره ترقي کړي چې سړی څنګه غواړي چې زماره داسې بچي وشي، سترګې دې شنې، غوږونه دې داسې او مخ دې داسې، شونډې دې داسې، میموري د مغزو داسې او زړه دې داسې او بدن طاقت داسې. البته حیا به پکې نه وي، د حیا ځان نه جوړوي ساينس والا. ای په دې پوهېږي چې د نیازي اینه څنګه ده، د عالم اینه څنګه ده، د فلاني پیشې والا اینه څنګه ده، فلاني پیشې د مسلمان اینه څنګه ده، چې ایمان وي. البته دا به ایمان به پکې نه وي. ساينس به داسې ترقي کړي د هغې په وجود به او دومره ناکاره کوشش به وکړي چې د مور او سپومۍ کنټرول کې دا وسو کوشش وکړي. او بس بیا به د قیامت نږدې وخت وي. په ځمکه په مخ باندې دوه خدای نه چلېږي، یو خدای دی او د هغه خدایي ده. نو فضایل بیان کړه ابوالحسن خرقاني چې په عمر کې برکت راځي، په دولت کې برکت راځي او دا کېږي او دا کېږي. نو دې بولي سینا ورته وایي چې دا لا څنګه کار دی؟ یو شی دی الله الله ویل خدای پاک یادول او دومره ډېر کارونه پکې کېږي. نو هغه ته وایي هر کوچي میداني هر ته په څه پوهېږي او په لوی پلاسپرو او په لا شاګردانو سره تک ځړ شو، خولې به راغلې او غوسه شو. نو تا ورته ویې ولې داسې بې صورت وي؟ دا ما ته خیر وي. نو ما خو یو لفظ ویې که نه چې هره ته په څه پوهېږي، په تا باندې اثر وکړو. نو خدای پاک نوم به اثر نه لري. نو د ذکر ډېر زیات فضایل دي، فضیلتونه دي. قرآن پاک کې مخکې خدای پاک خپل ذکر کړی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا، دغه خلکو صفات بیان کړي چې څوک خدای پاک یادوي. او ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، پزمک آسمان کې فکر کوي او د خدای پاک ذکر کوي. خدای پاک برای ذکر دی، خدای پاک بذات کې فکر نه کوي. او مخلوقات دې برای فکر دي، دې بیان نه کوي. خدای پاک د الله یاد په څه کې قدر کوي. یو سړی ته انټرویو پرسکار نو کوي لسی نو مشرور ته وی چې داسې په وطن نشي په خیم بلار شي، دا جواب ورکړي چې پر تداوی او مور تداوی او پلار تداوی او ټول خپل د ټول لار شي، خو بلار کې دا خپل رور سوچ کې چې دیوال د څنګه کامیابی وي. نو خپل دې کینو کې اځه مې متمالي چې زما دارو باندې انټرویو به څه دین راځي او ځل کې ضرور غیاد دا د دنیا کارونه کیږي چې د خدای پاک یاد په ځر کې څه پاتې کیږي شي قائمه پاتې کیږي شي. نو د خدای پاک یاد ډېر زیات فضایل دي. نو خدای پاک برای ذکر نعمت برای شکر دي. نعمتونه استعمالوا چې څومره قیمتي دي او شکر ادا کوه. البته دونه پکې ممن همې کېږي چې د خدای پاک یاد نه غافل شي او یاد حلال نه حرام تلل شي. او دا نور مخلوق چې دې زموږ آسمان داخلي برای فکر کې چې ته ذکر کوي تاسو فکر کې برای یا څه وایي پکې. او چا په زندګۍ کې ذکر نه دا مفکر بیا ملحد ګرځي. دې کتاب ولیکي یا انټرویو ورکړي نو بس مسلمانانو ایمانونه نه کنګالي. لا یو سړي یو لفظ لیدلو متفکر خو په انګلیش کې لیدلو MOTA کنه دې نه موټا جوړ کو او د متفکر نه MUTF او K دې نه فقيه جوړ کړي. فقيه متفکر ने वक्त ज्यादा से ना तो सोच कहो ना होते तुम तो मुझे मोटा फकीर लगता है. मुतफक्किर ने ऐसे जो चलो मोटा फकीर तो जिंदगी की जिक्र ही जब अच्छा था मोटा फकीर बदन नजूर से मुतफक्किर बदन नजूर शी कम फिक्र के कम सोच के कम कार के कि बदराना ही गया तो बच्चों रहनुमाई के कब जुमात के रहनुमाई के कब मुआशरत के और कब मुल्क के तो बजा रहना ही. हाँ खैर बदे कोई نو د ذکر یو فضیلت دار چې سره رزق هم فراخ کیږي. ته که زندګي به انشاءالله بل موضوع چیرلا نکاح کې سړی کړي یو درې آیتونه ذکر کیږي د تقوا. دا چې د تقوا خبره ده اثر د نکاحونو والے چې ضروري قبول کوي او خبرې پکې ښه
ایبونه د الک والا خپل ایبونه پټي او د دونه پیسې وینا او سم وشبي ته ښکارا کوي او جنکای والا خپل جنکو والا خپل ایبونه پټي ته صحابه یا نه ښکارا کوي نه کله وروټو په حواله نه ورته نو زه په دې باندې تاسو کوم د نکاح په ټیم کې دا سماتونه ذکر کیږي هغه سليمان عليه السلام وخاندل چنچن او چنچن خبره کوله بل بلګور ته تاسو په تاوله وخاندل دا چنچن به چنچن کوي ما سره واده وکا او په بیت المقدس په مینار کې بداله ځاله جوړه کړه ما بیت المقدس مینار تاسو جوړ کړی دا چې ستنه تکلو ځای نشته او یو نو درو ویل جادي كل ناجح يكذب یار نکاح ته کې څه ویو سره دروغ ویني بیا وادوشي یا جنې ولا خپي یا لک ولا خپي نو موږ په دا موثرتي مسله ده کنه مې په دې باندې کوم خو بیا د ذکر خبره وکړه نو که آینده جمعه ژوندي او ژوندګي به صحت د رزق د پراخۍ او د برکت اسباب په ذکر کې او چې په کومو کارونو رزق خرابېږي د برکت کېږي ان شاء الله دا غي اسباب به ذکر کوو په پټین باندې حاضری کوي نو په ځکه الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي الله پاک زموږ دنیا هم سکی او الله پاک زموږ دنیا هم مضبوطه کړي خدای پاک زموږ دین او آخرت هم مضبوط کړي څومره دولت والدي الله پاک دا نیکان کړي او الله پاک دولت نیکانو خلقو تراوي وما علينا الا البلاغ